او بل دا کیرونه دا روجي پخول دا زی په زی سبیلونه جوړول دا نشته دا ټول حرام دي دا بدعات دي د دې نه ځان بچ کول پکار دي ها زما عزتمند محرم الحرام لسم تاریخ سبانه تاریخ دی ان شاء الله العزیز نن روزه سبانه روزه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی فرمائی چې زما عزتمندو د محرم الحرام نهم او لسمه روزه چاونی ولا فضیلت ته د تیر شوی یو کال ګناونه به الله معاف کی او بیا زما عزتمندو خپل اهل او عیال باندې په دې ورځ باندې پښمنی کی روزماتي ټیم کی وسعاتو کی یعنی خشه پوخ کی خشه چرګ راوړي غوخه راوړي ها پروت وغیرہ خپل وس مطابق دانه چې تزان خوار کې او بس ډبل کوشش او سخت پزان تیر کې نه جنا خپل وس مطابق وستی کیږي ها اچار دی ولې د وسنه کیږي اچار راوړه د وس دی چې کم دی یو 500 پو چې کم دی بازاري کلول چولی کیږي هغه راوړه بس یو پلیټ پکې زیات کړه الله ته وای چې الله دا مې دا وسو ان شاء الله وګوره دې کې زما عزتمند دوه کسان ما سره گواهان دي چې هغه وسعت کړي په اهل او عیال باندې فراخي کړي دا عاشورې په ورځ باندې نو ای کی سفیان سوری رحمت الله علیه په دې خبره باندې عمل وکړو موږ په خپل اهل او عیال باندې فراخي راوستا الله رب العزت زموږ رزق فراخ کړل نو که تاسو غواړئ نو ان شاء الله اهتمام وکاو کنه ان شاء الله یا نهما لسما روزه نن او سبا یا چې کوم دې سبانه او بل ورځنه یعنی د يهود سره د مشابهت نه الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د عاشورې په ورځ باندې موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات میلاو شو موسی علیه السلام نو په دې بنیاد باندې هغه يهوديان روزه نسی نو موږ تاسو له یو روزه زیات نیول پکار دي او اوس يهوديان چرته روزي موجي نه نسی کچا دا سبانه مونی ولا بس کافی ده دې خبر ورسېده چا سبانه روزونی ولا دام کافی ده او که ور سره نسی بیا بل ور سره نه ونسی یا چې کم دې نن به خلق روزه شوی وي او ور سره سبا نه روزونی سي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب